وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال دا دے چې سوال اول شق دا دے چې را مسجد ته داخل شما نو اول با تحیت المسجد کوم که سنت بکم. نو د دې جواب دا دے چې مسجد ته یو سړی داخل شي که ده سره وخت وي اول د تحیت المسجد وکړي او بیا د سنت وکړي، او که نه صرف سنت وکړي انشاءالله دې سره به تحیت المسجد هغه دغه ماده شي او سنت په ماده شي. څه دغه نشته په دې کې. تداخل فی العبادات بعضې ځایونو کې جایز دی. باقي مازدیګر مازه نه بعضې مسجد ته راشم یا سهار کې راشم نو تحیت المسجد کولی شم. نو تحیت المسجد چې دی دا په مکروه اوقاتو کې هم کېږي. دا په هر وخت کې سړی چې مسجد ته داخل شي، ځکه د دې دپاره سبب چې دی هغه وخت نه دی، د دې دپاره سبب دخول مسجد دی. د دې دپاره سبب دخول مسجد دی نو چې په هر ټایم کې سړی مسجد ته داخل شو نو تحیت المسجد کولی شي. دویمه خبره دا چې درس شروع وي یو ځای کې، زه یو جومات ته ورشم نو دغه ځای کې وي زم تحیت المسجد کولی شم نو او کولی شي. دلیل په سره دلیل په حدیث د بخاری دی. کتاب الصلاة کې امام بخاری راوړی د جابر رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم د خطبه لوستل او د خطبې په دوران کې یو صحابي سلیک عطفانی هغه رالو نو رسول کېناست نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حکم وکړو چې پاسه 2 رکعاته وکړه، یعنی کینما 2 رکعاته مونځ وکړه، ان یصلیهما 2 رکعات وکړه کینما. نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ګوره، نبی صلی الله علیه وسلم خطبه لوستله او د خطبې په دوران کې هغه ته د 2 رکعاتو ووایي چې دا 2 رکعاته تحیت المسجد ادا کړه. وعلیکم السلام ورحمۃ تحیت المسجد کول دا جایز دی. ملګري تپوس کړی دی د تحیت المسجد د حکم په باره کې چې تحیت المسجد دا منځ واجب دی که سنت دی، په کومه درجه کې. تحیت المسجد دا دې ته وایي چې سړی مسجد ته داخل شي او د شکرانې په طور سره یو 2 رکعاته مونځ وکړي. د دې په باره کې احادیث راغلي دي. امام بخاری کتاب الصلاة کې باب روړی دی، باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. هغه باب کې دا عنوان ښودی دی چې کله یو کس مسجد ته داخل شي نو دی 2 رکعاته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. کله چې داخل شي یو ستاسو نه مسجد ته نو کینی نه تر دې پورې چې 2 رکعاته مونځ وکړي. دارنګې په دې باندې نور روایات هم دي. امام ابن بطال د اهل ظواهرو نه دا نقل کړي دي. تحفة الاحوذی کې مبارک پوری صاحب دا قول راوړی دی چې اهل ظواهرو په نسبت باندې دا واجب دی، او د جمهور اهل علم په نسبت باندې تحیت المسجد چې دی دا مستحب او سنت عمل دی. تحیت المسجد سنت مؤکده دی او مستحب عمل دی. هغه سنت چې په هغې باندې تاکید شوی دی، ځکه فرض او واجب چې دی دا د محدثینو په نسبت باندې یو منځ دی، یو شی دی. دا اصطلاح وروسته بیا فقهاو بدله کړې ده چې واجب د فرضو نه کمې مرتبې ته وي او سنت فرض چې دی هغه د هغې نه اوچتي. نو د محدثینو په نسبت باندې فرض او واجب چې دی دا یو مرتبه ده. اوس هغه ادله چې د هغې نه دا معلومیږي چې تحیت المسجد فرض نه دی بلکې دا سنت دی. لکه زمام ابن ثعلبه رضی الله تعالی عنه هغه ته
د فرضي منځونو تعداد وښودل شو چې 5 دي. 5 صلوات افترضهن الله، 5 منځونه دي چې الله فرض کړي دي په شپه او ورځ کې. ناوې هل علی غیرها، ما باندې دې نه سوا نور فرض شوی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې لا، تا باندې نور فرایض نشته دي، نور واجبات او فرایض منځونه په تا باندې نشته شپه او ورځ کې، الا ان تطوعا، مگر دا چې ته نفل وکړې. دا حدیث امام بخاری روړی دی او کتاب الایمان کې روړی دی. دا حدیث باب الزکات من الاسلام کې دا حدیث امام بخاری روړی دی. نو دینه دا معلومه شوه چې تحیت المسجد چې دی دا یو سنت مؤکد عمل دی او فرض نه دی. ځکه که دا فرض شي نو بیا 5 صلوات افترضهن الله، 5 منځونه الله فرض کړي دي، نو بیا خو دا ورسره شپږم شو، بیا خو 5 صلوات صحیح نه شو کړ، بیا خو 6 صلوات پکارو، شپږ منځونه الله فرض کړي. نو بیا د دې نه دا معلومه شوه چې تحیت المسجد چې دی دا فرض او واجب نه دی، بلکې دا یو سنت دی او دارنګې تاکید پې شوی دی. سلام.